یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه ده نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کړم. وی ګوره ته خو پیرې خلق د لاسونه صفایي، خپې د ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرګ. خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي او کدی اوویلی چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اوویلی چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه خیر. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د دنه بهتر یم، نو زه څنګه دته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان عليك لعنتي الى يوم الدين، ابلیس تر قیامت پورې مې لعنتي کړی. دا انا ټکی دی ولې وای، دا زه دی ولې وای، ته صحیح که سیم خو زیمه هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه څوک شته؟ هغه کم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی، هر یو چې راشي رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم. نو نتیجه به یې ګورئ او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړی ودرولی دي، مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی دی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره وي، که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټتې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن زه به نه وې، که دې زه ووایې نو ښه به نه وي. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک.
او پاکستان تباہ او برباد شو د زد لاس نن وګوره ستا په ملک ما دا د جمعیت منبران چې ولاړو ما به ودرول او قرآن به مې ولاور داسې به مې لاس نه ونیو کلمه به مې پې تېره کړه چې داسې به نه وی چې زه به دا کار وکړم که دې وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي زه څه شی 40 کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم لبوتله تباہ و برباد کو ضیاء الحق خدای زرا زرا کړو په اسمان کې زبدا کارو کوم جبدا کارو ستا مور به خدای چې کوم کار نه کړي هغه به بندو و به د ټولو د خدای دعوی کړي وي ملک ته تباہ و برباد شو ملک ته غرق شو دا مو وای چې زبدا کارو دا وای که د خدای توفیق او خدای وس راکو نو زبدي سخیز که د خدای وس نو ورو راځم شو په اسمبلی کې یو حق خبره مې که د خدای توفیق نو ان شاء الله زبې داسې خبرې کوي د دې نه سیوام کبل کړت کړو نو پرتګ د نو باسم په ساري در پټړم دې ټولو ته زبدا کار تا تا ګورو کار کولو ته وټو نو ویلی چې زبروټي کپڑا مکان درکم ویلیو کني و سملور ولا بیا پاس کړه ان شاء الله سخو بدل زي نورم خراب او ترى زبدا کار ارس چې کوي په دې زمکه خدای کوي نو صفه سلیم چې کړی دي نتیجه انتظار کوي چې څه بدل کړي سمجھ سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي نتیجې ته ګورئ چې څه وکړي الحمدلله